د خبريال ګرانو کتونکو السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ته د ماشومان ښکاری د ګورنمنت سکول ماشومان دي دغه ماشومان دي چې په ګورنمنت سکولونو کې دوی ته د خیبر پختونخوا د حکومت د طرفه مفت تعلیم دغه دعوی ورکړی کیږي خو دلته کې مونږ وګورو نو بیا په سکولونو کې چې کوم د ماشومان سره کمی رویه اختیارولې شي د سره کم کتابونه چې دغه ماشومان ته مفت ورکړی کیږي او باقاعده غټ اشتهارات تاسو په اخباراتو باندې ګوري چې دغه کې باقاعده دا ویل کیږي چې را د خیبر پختونخوا هر ماشوم ته چې کوم دی هغه ته مفت دغه کتابونه ورکړي کیږي خو دلته دا کیسه چې کوم دی نو هغه سبل شانتي دا کتابونه دیزنه خو مفت زی حکومت مفت ورکړي خو چې کله بیا دغه کتابونه سکولونو ته زینو بیا چوکیداران استادان او د دې چې کوم میسانی دي میډمان دي کوم کنسرن د دې واکمن دي هغه دغه کتابونه دوی نه چرتا یو سایت ته کی او بیا دغه پیسي او مخلي دا خبرې زنه کوم بلکې د مخامخ ماشومان چې تاسو تخکاری نو دغه ماشومان نه دغه خبرې مونږه اف د ریکارډ هم واغستي او هغه وی چې مونږ ویو په دې کې یو ماشوم که تاسو تخکاری دغه سپین باقاعده دغه اشاره به هم تاسو ته کی دغه ماشوم چې کوم دین والي شوی هم په دې چې د خپل حق غوښته نو دوی سره به خبرې اترې کو چې دا د کم سکول سره تعلق لري او دوی د وزیر اعلی نه او بیا د محکمه تعلیم نه بیا د وزیر تعلیم نه څه غوښتنه کوي جی انم صدف عصمت علي دے مونږه ګورنمنت ګرل های سیکنډري سکول کې سبق وایو مقصود آباد هغه کې کله چې زموږ کلاسونه سٹارټ شوي دي مونږ ته یو ټیچر هم ناراضي سبق نه خایا یو ټیچر هم ناراضي سبق نه خای او نه په بورډ باندې مونږ ته څه مونږ ته وایي چې موبایل واخلې ځان لا او مونږ غریبانان یو مونږ موبایل نه شو غشته او مونږ له کوم مفت کتابونه راځي هغه دی په مونږ باندې په 400 روپۍ بوک خرڅای او بیا چې کوم ریزلټ زمونږ راشي هغه کې چې کوم فیل جن کوي دا غي ورته د ډیماند کیږي چې 25000 روپۍ باندې مونږ تاسو پاس کو بل کلاس هم پروموټ کو او چې چا سره پیسې نه یتیم وي دغه وي بس هغه هم داسې کینی څوک خپل تپوس کول غواړي چې ورته چې دا خو نه انصافیه دا مفت کتابونه دي یا د سبل خبره ورته کوي ټیچرز ته نو هغه ټیچر ډیر ناروا سلوک کوي سټوډنټانو سره ډیر خراب وهل کوي موږ سره دا یو ماشوم دی په هندل باندې پسټ او وهل دی باندې سټ مات کو ګرانو کتونکو تاسو تخکاری دا وړه ماشوم ده او دوی دغه مریم تاسو ته ګوره ښکاری چې دا وی چې را د یو استاد د تشدد د وجنه د وهلو ټکلو د وجنه چې کوم دی دا زخمی شوی هم دا دوی سره خبرې کوو بچی تاسو نوم دی هاجره د مریم تاسو ولې خوښ شوی دا مس هما مونږ چې کله خپل تاسو کو مس هما ما ته خپل پیپر یو خای مونږ پیپر ټیک کړی وی بیا موبایل نه وي خو مونږ بیا خپل کوشش کړو مونږ خپل پیپر ټیک کړی وی د چې کله میډم لاړم میډم خبره نه اوریدا چې خپل ټیچر لاړم هغه زه د غوګونو نو نیو په بنچ لاړم نازیه عارف چې زه به ټیچر لاړم هغه زه د غوګونو نو نیو په بنچ لاړم زما سټ مات شو نو د دې خلاف تاسو اف ای آر کړی دی بیا متعلقه چې کومه محکمه د هغې سره تاسو خبره کړې ده نه نم ده کړې نو هغوی سره ولې خبره نه کوئ مونږ ټاچر کوي خپل زمونږ میډم مونږ ټاچر کوي څه وایي دا زمونږ چاچاګان مطلب ځان یې ګلمینان راته جوړ کړي هغه مونږه بولډ وهي په تمانچه مونږ سکول نه بهر نه پرېږدي تالي واچي چې تاسو به تاسو سم نشئ کولی زمونږ میډم وایي چې زمونږ د فل اسلام آباد زه په خپله ګوته ګرځوم یو د لیټ فیس زمونږ چې کوم مونږ غریب خلک یو مونږ چې سکول ته زمونږ له پلار 10 روپۍ راکړي او هلته کې بیا د لیټ فیس 30 روپۍ مقرر کړی دی نو چې کومې ماشومې سره فیس نه یا د هغې مور او پلار نه یتیمې چا لیبر کړي چا نه هغه ټوله ورځ د سکول نه بهر په روډ ولاړه وي بیا هغې نه فل کلاس او دا د زمونږ سکول کې 3 میاشتې مونږ پرایویټ کړي وو مونږ پرایویټ کړو نو چې بیا یې مونږ ریګولر کو هغې کې 3 میاشتې پس بیا زمونږ مس کلاس ته راغلی نه وه 2 میاشتې پکې فری شو بس داسې کال کې مونږ بیخي سبق نه بیا مونږ کوشش کړو مونږ ایگزام کو لیور کړی دی او رزلټ دای مونږ له بس کستیان فیل راولي بیا ډیماند مونږ ته کېږي چې 11000 6000 7000 دومره پیسې راوړي مونږ به تاسو پاس پیسو ډیماند در کومه مس کوي دا نازیه عارف میډم مس ناصرا مس هما مس توبه مس نسرین قریشی دا ګروپ ته یو د دوی تعلق چې کوم دی د مقصود آباد ګورنمنت پرایمري سکول سره دی د هایر سیکنډري سکول دی تاسو د ماشومان چې کومې دا د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول مقصود آباد لنډي سره کې تاسو ما ګرانو کتونکو ما د پرایمري خبره کوله خو دا د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول مقصود آباد لنډي سره چې کوم دغه ماشومان دي راغلي دي څه په شپږم کې دي څه په اووم کې دي څه په اتم کې دي دغه شان دغه وړي ماشومان راغلي دي او دغه مسلې دي د استادان چې کوم دي هغه هم دي ته دغه دمکانې ورکوي یو وړه ماشومه ده هغه هم داسې جذباتي غونډه کې
باندې دا او دوی ته هم څه مسله ده. بچي تا ته سویم کې سبق وایي نوم راته وښیه او د کوم سکول سره تعلق لري؟ سکول نوم کلاس نوم راته وښیه او کوم ټیچر ده چې هغه تاسو سره ظلم کوي او تاسو باندې بدمعشي کوي. مس هما، مس توبه، مس صفیه، مس کوثر، مس نازیه عارف او مونږ سره چې دی که نه مونږ چې کوم کار کړی مونږ ته مس کار نه دی کړی او مونږ خپل بیا هم کوشش کړی مونږ پیپرو کې لږ څه لیکلي دي او بیا هم هغوی مونږ فیل کړي یو. دومره خو مونږ کړی دی چې مونږ هغوی دغه مونږ خپل کار کړی دی او بیا هم چې دی مونږ فیل شوي یو. سویم کې سبق وایي؟ زه 6 کلاس کې های سیکنډري स्कूल लड़मा पिशावर. हाँ, लड़मा मकसूद आबाद, लड़मा पिशावर. हाँ जी. नो दारा तो वही डिमांड तना कि इसे पैसे तना गुआरी सब. हाँ. सब वही. दाखिली राना 500, 600, 800, 700 दाराना दाखिली अखली और ब्या चे गई दा सोक चे फेलशी भी कना अगवी न ब्या वर्त इलानी वर्त कड़े दे चिच्चे 6000, 8000, 7000, 9000 दा रुपए रोले चे मुंगा दर ला दाखिला दर को मुंगा पास को मैडम नाजिया आरिफ. हाँ, دا پیسې څه وایي چې دا مستوبه او دا غونډې مسیانې دا یو غټ ګروپ دی. ها دا پیسې څه وایي چې دا پیسې بیا چېرته ځي؟ دا پیسې بس پته نه لګي. ها د رشکو کا یارانې او بټري پې هر څه پې کوي. وانا جانا کرایان. حکومت نه څه غوښتنه کوي د وزیر اعلی نه؟ مونږ وزیر اعلی نه غوښتنه کوو ایجوکیشن سیکرټري او هغه نوم دی مونږ ایجوکیشن سیکرټري وزیر اعلی ډیو وزیر اعلی نه مونږ دې ټول نه غوښتنه کوو چې زموږ مدد وکړي. پهله زموږ د الله نه امید دی او بیا زموږ د ستاسو نه امید چې تاسو به ضرور زموږ مدد کوئ. برای مهرباني مونږ دا سټاف خپل سکول کې نه غواړو. برای مهرباني مونږ دک میډم او دک سټاف خپل سکول کې نه غواړو. مونږ له دې نوې سټاف راکړلی شي. ګرانو کتونکو دا وړې ماشومان چې کوم دي نو دا د یو کور ماشومان نه دي بلکې دا د مختلفو خاندانونو ماشومان دي او دا هغه ماشومان دي چې دی په پرایویټ سکول کې سبقونه نشي ویلی. خیبر پښتونخوا حکومت دا او بلکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کوم دی دا دعوه کوي چې مونږ په خیبر پښتونخوا کې مفت کتابونه ورکو ماشومانو ته مفت سبقونه ورکو خو بیا د دغه ماشومانو سره په سکول کې چې کومه رویه اختیاریږي دوی سره چې کومې خبرې دوی سره کیږي یا دوی چې کوم دی د مختلف قسمه طریقو سره ذهني طور باندې ټارچر کوي دغه ماشومان نن په دې خبره مجبوره شوي دي چې هغوی نن د پېښور پریس کلب مخې ته راغلي دي او د خپل حکومت نه دا غوښتنه کوي چې کوم د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول مقصود آباد لړمې کوم سټاف دی دا انتهایی چې کوم دی نامناسبه رویه زمونږ د ماشومانو سره کوي هیڅ به زمونږ فیل کوي مونږ نه چې کوم دی پیسې اخلي او بیا د پیسو دغه پیسې چې کوم دی نو د هغې دغه لار هم راته نه ښیي چې دا پیسې په کومه طریقه باندې اخلي. نو دوی د حکومت نه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه او بیا دغه شان د وزیر تعلیم نه چې کوم دی دغه غوښتنه کوي چې دغلته دغه سټاف بدل کړی شي او نه صرف په دې سکول کې بلکې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سکولونو کې دغه ماشومانو سره چې کومې دغه رویې روانې دي دغه تشدد روان دي دغه زیاتې روان دي د دې خلاف کاروایی وکړي شي.